مشرانو کشرانو د پارټۍ نمائندگانو او د بونیر عزتمندو د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ ورکرانو ستاسو د مینې د محبت د سال نه د انتظار او زموږ سره تقریبا 7 کیلومتره لار پیدل ویلو دپاره ستاسو ډېره زیاته شکریه. الحمدللہ عمران خان صاحب پټول بنیر په پښتنو پکې ټیکې یو اعتماد او احسان کړی دی. خان سے وی چاته ګوته نه لري چې دا زما جانشین دی او ستاسو په وړاندې دا ولاړ رور ستاسو دا ورکر ستاسو د بنیر دا رهایشي او ستاسو رور خان سے دته اشاره کړې چې دا چې ویني ستاسو ته زما جانشین دی. خدا د خان سے نمائندگی ما قبول کړی دا چیرمین زموږ عمران خان سے وګو آغا دی او انشاءاللہ هغه به تا حیات چیرمیني زه به داسې وخت ته ګورم تر څو تا راغلی وي. خان سے خلاف سازش و سازش باندې حکومت ختم شوی و. د سازش په نتیجه کې اول 180 اوس 203 کیسونه جوړ شوي. هر کیس بوګس دی، هر کیس غلط دی، هر کیس پولیټیکل وکټمایزیشن دی. د هر کیس مقصد خان صاحب د سیاست ناوډ کول، د خان صاحب پارټي د سیاست ناوډ کول، خان صاحب ډیمیج کول، د هغه کریکټر اساسینیشن کول مقصد و. 203 کیسونه جوړ کړو. د جج وړاندې به موږ کوو 1 غنټه به بریک و. جج صاحب به وي 10 منټه وروسته بیا راځم. په آخري ورځ زه پېښ وم. ما جج صاحب سبا به ګواهان راځي، 1 بجه راوړه. ما په کراچۍ کې 1 بجې نه به څنګه راشي؟ اوس 10 بجې دي. 1 بجه راوړه، ستا سره ټایم 1 بجه دی. 1 بجه چې جج نه رالو نو جج صاحب اډر وکړو، وایي ستاسو د ګواهانو ضرورت نشته، هر کوم څوک یې زه به سبا فیصله وروم. ما د جج صاحب ته دا وویل مې حیرت راته کېږي چې تا ما ته سهار ویل 1 بجه ګواه راوړه او اوس ته دا وایې چې د جج ستا ضرورت اړو نشته، دا نه ویلي دي. دا ټول بوګس کیسونه د دې ټولو مقصد صرف دا و چې دې د سیاست ناوډ کړي، خو دا ټول مسټیک دی. دا دی څنګه چې الله فرمایي وایي تاسو یو تدبیر کوئ او زه بل تدبیر کوم. د دې تدبیر دا و چې سیاست نه یې اول کرسي به لیکو، خو الحمدلله عوام وله ضرب ورکړو، هغه په تاریخ کې اوچت ځای ته ده. د پاکستان په هسټرۍ کې یوه پارټي چې هغه له 0 نه شروع شوي، هغې 27 سال سټرګل کړي، هغه 80% پاپولرټي عوام ته نه ده رسېدلې. دا صرف پاکستان تحریک انصاف ته. دی نه صرف دا چې 203 کیسونه یې جوړ کړو، خو دا وایه چې د خان صاحب په جیل کې ناست دی، 6 میاشتې وشوې، د بچو سره خان صاحب له د عدالت د آرډر باوجود اجازت نه ورکوي چې خپل بچو سره خبره وکړي. په 6 میاشتو کې خان صاحب صرف 2 پیره د خپلو بچو سره خبرې کړي. د خان صاحب په واحد باندې کیس جوړول صرف په خان صاحب باندې پرشر اچولو دپاره یو کیس دی چې هغه په څه طریقه ډیل وکړي. خو الحمدلله ستاسو خان نه ډیل کوي، نه هغه کمزورې کېږي، هغه ستاسو دپاره مضبوط دی. تاسو به د هغه دپاره اوس مضبوطېږئ.
د خان صاحب نظریه یوه ده نظریه څه ده خان صاحب ځان له څه غوښتي دي چې زه چیرمین کېدم نامنیټ کېدم خان صاحب ته دا تجویز راغی که ستاسو وایف دی کو که ستاسو خویندو دی کو که ستاسو بچو دی کو آدو د هغه فیملي چاته دا ډیزاین نه و کړی چې هوډه والي چې هغه سیاسي او که بل وي د هغې باوجود د خان صاحب الفاظ دا و ورکړ کړي او خان صاحب په دې طریقه زما انتخاب کړی دی زما هم ستاسو سره وعده ده زما ستاسو سره وعده ده په دې تصویر لاس زما سره سیاست دا ټول یې دې ګټا دي دا به دې دوام وي د خان صاحب نظریه یوه ده چې په ملک جمهوریت وي په ملک مدني ریاست وي په ملک داسې قانون وي د هغې داسې بالادستي چې غریب پرایډ پروټیکټ وي او د مالدار د قانون د لاندې راشي داسې ملک نه وي داسې ریاست نه وي چې په هغې کې دوه قانونونه وي یو د یو دپاره د مالدار او بل د هغې دپاره چې هغه کمزور وي تاسو لیدلي دي د پاکستان تحریک انصاف سره ترو 800 سازش شوی دی پاکستان کې 175 پولیټیکل پارټۍ دي د 1960 نه روان هره پولیټیکل پارټۍ خپل الیکشن کوي تاسو ته یاد ده په دې ملک کې د ټولو نه بهترین انتخاب پاکستان تحریک انصاف کړی دی نن تاسو په دې بل کې د بونیر کې یو پارټي رجسټر ده زمون قائد تحریک یو توایو مرحوم فانوس گجر سے داغه پارټي دا داغه د پارټای بلب نشان کې دیشي داغه د پارټای په بنیر کې انټرا پارټي الیکشن ایکسپټ کې دیشي د مولانا فضل الرحمن 40/40 مدرسه کې داغه الیکشن ایکسپټ کې دیشي د بلاول په ډرایینګ روم کې داغه الیکشن کې ایکسپټ کې دیشي او زمون په سره عام الیکشن نشي ایکسپټ کې دی دا سازش ہو خو هر الیکشن کې وکړو اوس په 8 پروانې دی انشاءالله خلق خدا په دې आवाज کې زما ټول ته دا درخواست دی پاکستان تحریک انصاف امن غواړي ډیموکراسي غواړي جمهوریت غواړي د قانون بالادستي غواړي د ایمان مضبوطول غواړي زموږ سره زیاتې شوی دی پروپوزل سیکنډر نو شوي دي د هغې نه کاغذونه اخیستي دي زموږ کینډیډیټ په زوره ګڼولی شي زموږ نه وډراول کېدی شي د دې باوجود چې یو کینډیډیټ د قانون متضاد نشانونه الله دې میلاو کړو چې 8 بجې ورته نشان میلاو شوی تاسو په جیو کې کتلي په ما پسې یو کس سپریم کورټ ته دننه راغی موږ د ججمنټ انتظار کوو 11 بجې د سپریم کورټ ججمنټ راغلی و ما ته یې تاته چینک نشان راک کړو موږ ته نشانونه په خپله راک کړي دي د دې باوجود چې وایي ګوره خرچه پې کېږي او ته کینډیډیټ یې ته به د عوامو نماینده یې ته به انډیپنډنټ یې ته به قانون سازي کوې خو ځان دپاره نشان هم نشي اخیستی د دې خلاف د پاکستان تحریک انصاف جدوجہد دی موږ دا وایو چې عدلیه دې ازاد دی ادارې دې انډیپنډنټ دي د حکومت جوړېده به د عوامو په مرضۍ ستاسو په ووټ په حکومت جوړېږي او ستاسو په رضا او په منشا به حکومت ختمېږي زموږ د خان صاحب یو شرګل هغه دا دی چې ادارې او خلک ما سوا د عوام نه بل څوک به حکومت نه جوړوي او نه به په بیروني اشارو باندې حکومتونه ختمېږي د دې خلاف زموږ جدوجہد دی د خان صاحب یو آواز دی مریم ستاسو په وړاندې راځي چا راځي چې د پلار لور ده د خپل پلار ګڼې طریقې بیان کړي او یا هغه سره زیاتې شوې دي یوه ورځ د هغې خطاب واورئ چې څومره تقریرونه یې کړي دي نو یوه ورځ هغې د قوم د لور په حیثیت تاسو ته خطاب نه دی کړی چې ستاسو د مشکلاتو د هغې سره څه حل دی دا د جمهوري خلک نه دی دا د انارو خلک دی بلاول تاسو په وړاندې چې راځي ناغه تا خپل منشور دي خو تاسو ته وکا وای د کرپشن د پاکستان ستا په منشور کې یو لفظ لیکل شوی دی وای 10 پوینټ دا ورکړیو نو دا مې تاسو وکا چې د کرپشن د پاکستان ولې نشته ستا په منشور کې
دا هغه خلک دی چې ارګونو روپو اخیستې وي دوی اوس دا کوشش کوي چې بیا دوکه ورکړي یو وایي ما په څلورم ځل راوله او هغه بل وایي که ما راولې نو زه به بهتر کړمه د سند کباړه تاسو وکړه تا نه ولې وکړو پاکستان شهنشاهیت نه دی پاکستان کې حکمرانی نه چلیږي پاکستان کی دا حکمرانی ستانه چلے گی چې موږ تجربه دوباره وکړو ان شاء الله په 8 تاریخ باندې با خلک د صحیح جمهور د لپاره فیصله کوي ان شاء الله دا ټول تجربه موږ ناکام کوو ان شاء الله تعالی یو ستاسو په علاقه کې بل کس راغلی د خان سے پاغه ډېر احسانات وو زه چې په لارې ځمه زه د هغه نشان ته وګورم نو ډېر تعجب راځي چې هغه ځان نشان یې پکړی زه وایم که لږه حیا په دوی کې وې که لږه حیا وې نو دوی به پګړی نه اخیسته ځکه دوی د پګړی کار نه دی کړی خدا یاد ساتئ د خپلې علاقې اجمل خټکو د هغوی یو شعر دی ډېر ښه شعر یې ویلی ډېرې سختې برداشت کړې دي تاسو ورسره نظریاتي اختلاف سیاسي د پارټۍ اختلاف ضرور دی خو زموږ مشران تېر شوي د هغه یو شعر دا و وایي یوه شپه توره تېره خیر دی به یې بیا تېره کړو یوه شپه توره تېره خیر دی به یې بیا تېره کړو خو چې سهار د بېرنګۍ راشي زما تاسو ته درخواست دی ستاسو په وړاندې ستاسو د ارور د خان صاحب په کوڅۍ دی ډېر عرصه زه به د خان صاحب په کوڅۍ نه کېناستم چې زه به راتلم زه به یې موشن کېدم ما دا نه وخت چې خان صاحب دې ولیدل په زیاتو کې دې ولیدل خو خان صاحب سره چې زه کله کله میلاو شوی یم یا زموږ نور وکیلان میلاو شوي زما په خبره یقین وکړئ خان صاحب چېرته ذکر نه کوي چې زما د کیسونو به څه چل کېږي ما به کله راوباسئ زما بیل به کله کېږي خان صاحب چې ناست وي نو ستاسو تپوس کوي وایي اکانومي به زیاته شي خرابه به شي مهنګایي به زیاته شي هغه جیل ته لاړ خو ستاسو فکر ورسره اوس هم په جیل کې دی خپل فکر نه ستاسو فکر ورسره اخیستی دی انشاءالله تعالی موږ هم کوشش کوو چې د خان په فکر په حساب لاړ شو زما ټولو ته یو درخواست دی عدلیه ازاده ده او ازاده دیږي خو د عدلیې نه زموږ ډېر زیات شکوې شکایات دي زموږ سره برابر هغه شان سلوک ونه شو کوم چې پکار و زموږ عوام نه د دې ترجماني د دې پارټۍ نشاني د خان صاحب د سټرګل نشان اخیستی شوی دی د سازش نتیجه دا غلط اخیستی شوی دی موږ راپور فایل کوو ریویو به فایل کوو امید ساتو انشاءالله چې سپریم کورټ په دا واپس کوي چې واوري دا به واپس کوي دا د خان نشاني ده زموږ سره انشاءالله دا به موږ واپس راولو دا به موږ ساتو انشاءالله تعالی دا د خان صاحب چوایس و دا د خان صاحب چوایس به واپس راولو انشاءالله تعالی یو لفظ تاسو ته وایم ادارو ته ټول درخواست دی دا جنګ دا کلیش اپټایټ ختم پکار دی چې ختم شي سیزفایر پکار دی چې وشي موږ سره زیاتې کېدی شو موږ سره زیاتې وشو خو درخواست شروع ته دی چې په 8 تاریخ د عوام لاره مه ورکوه عوام د اجازت پکار دی دا د هغې علمي او قانوني حق دی چې هغه په خپله فیصله وکړي هغه د چا انتخاب کړي د عوام لاره چې چا رکاو کړې ده نو ملک تباهۍ طرف ته تللی دی زه وایم نوي پاکستان کې تجربه نه ده پکار په 8 تاریخ مهرباني ده زما ټولو ته درخواست دی د خپلې پارټۍ د پلیټفارم نه
सिर्फ इलेक्शन पदागोरज का है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट का है दावा लारा दास उमर का हुआ है कम ची वोट पर नॉमिनेशन की द नॉमिनेशन पर स्क्रूटनी की द वोटर प्रपोजल और सेकेंडर पवा दागी पर पकड़ दकड़ की शमिला मेहरबानियों का है 8 तारीख 22 अल्लाह दाखिल के खुदा दफल तकदीर दफल मल फैसला गई कि दीन गुलाम मल पकार दे का आजाद और जमहूरी मुल्क को पकार दे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पा टूटल मेजॉरिटी है इंशाअल्लाह ताला खान से वापस राजी और इंशाअल्लाह ताला दा बोगस और सियासी की सुना बटोर खत्मी की और इंशाअल्लाह ताला खान से वापस इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म मोगा निशानी नवर टिकट नवर करी माच में टिकट कंसल्टेशन हाई कोर्ट इजाजत का को खान से गवे बीती कितना आगे खाल को तवार है कि पदरी खारदार के दावी पार्लियामेंट की सुनने रहा है और दा बेरुए जीवन मोटर दिवस सरणी आगे खाल को तवार है दखान से मुताबिक चिमू कमी फैसले करी दी पागे की दा कतलदा चिदा सोल द पार्टी सरजियात लायल दे सासु दम मैदगानो सरजमा निशानुल आजाद होगी हो इंशाअल्लाह ताला 10 आजाद नुमाइंदगान दी दा दखान से टाइगरान दी दा फखर जिहान जमा सर वलाड दे इंशाअल्लाह ताला का जेमा और का गफार जिहान दे इंशाअल्लाह द दीन असुन ममाची वो दखान से साथ पपरी दी दा जमीन पर इत्मीनान दे इंशाअल्लाह माता डेरो किसानो दाव को चिदचे मेन पे हिस्सियत दखपल पार्टी द कैंडिडेट ना व कुरान हदफ वाला माही तो वे कि बसोर सख्ताई की ना जमीन सर वलाडू और सुमर सख्त दी बर्दाश्त का दी लफ्ज पर जमीन यकीन दे इंशाअल्लाह दी मखी दखान से सर वलाडू और पाइंदा वक्त को इंशाअल्लाह ताला दखान से सर वलाडू इंशाअल्लाह दा कुसे जी और राजी याद साथ है तारीख की दाल खलकुलुम पातिशी बाहर पार्लियामेंट से जुड़ेगी 9000 कसान तक नासी तासु तो मालूम था द सेनेट सरा तकरीबन 1000 कसान नासी पागे हजारों के नेगेसी लड़ेरों का मुखल को यादी सिर्फ कुर्से वाले नास तनदा दागे कुर्से फराइज दागे मनसब अंजामवल दागे जिम्मेवारी बजार आवड़ो दादे रखा की जिम्मेवारी का इंशाअल्लाह दिलम दा जिम्मेवारी बरको दास्ता सुर तरफ ला जमात सरलवाज इंशाअल्लाह ताला चिस्ता सुनमाइंदगान बस्ता सु का इत्मीनान पूरा हो इंशाअल्लाह ताला मेहरबानी हो के दा कामयाब करे मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ हमारे साथ ज्यादतियां बहुत हो गई है 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से सबसे ज्यादा बेहतरीन इंतखाब हमने किया था आपकी बुनेर में भी एक पार्टी है उसका बल्ब निशान है एक आम घर में बैठ करके उनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कबूल है मौलाना फजल रहमान के 40x40 कमरे में उनका इंतखाब कबूल है जरदारी का ड्राइंग रूम में इंतखाब कबूल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जिसने किसी सूबे में इलेक्शन नहीं कराया और सिर्फ 4 बंदों का इंतखाब करवाया वो इलेक्शन कबूल है और हमने जब सारी मीडिया के सामने 4 दिन से चलाते हुए इतने मजमे के सामने जो ये मजमा यहाँ मौजूद है वहां का इलेक्शन कबूल नहीं है ये साजिश का नतीजा है लेकिन याद रखना बेट की निशान खान साहब की निशानी है इंशाअल्लाह हम रिव्यू फाइल करेंगे बेट का निशान वापस लेंगे मैं एक दरखास्त करूंगा हमने अदलिया पे हमेशा इत्मीनान किया अदलिया से हमारी शिकायत और शिकवे बहुत ज्यादा है हमें इदारों से भी शिकायत है हमारे बंदों को रोका गया हमें इस प्रोसेस से आउट किया गया प्रपोजल से कैंडिडेट के रास्ते रोके गए एक वकील जो हमारे पार्टी का नॉमिनेशन फॉर्म लेके जाता है उसको अरेस्ट किया जाता है वही वकील किसी और पार्टी का लेके जाता है उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है उसको वेलकम किया जाता है हमारे कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर टेक्निकल बुनियादों पर रिजेक्ट कराए गए हम कब तक बर्दाश्त करेंगे
मेरी दरखास्त है, अब सीज फायर होनी चाहिए, ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। आप लोगों ने तहम्मुल का, बर्दाश्त का मुजाहरा किया, 8 तारीख को भी मुजाहरा करो बर्दाश्त का, लेकिन हमें सबसे दरखास्त है कि 8 तारीख को बराए मेहरबानी अवाम की आवाज का रास्ता न रोकना। जिसने अवाम का रास्ता रोका है, जिसने उनके लिए अपने शतरंज की तरह हुकूमतें बनवाई है, तो मुल्क तबाही की तरफ जाता है। ये मुल्क की इकानमी, इस मुल्क की नाजुक जमहूरियत एक और तजर्बे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बराए मेहरबानी अवाम को बोलने दे, अवाम जिसके हक में बोले वो फैसला हमें कबूल है। अवाम पार्लियामान बनाएगी, अवाम हुकूमत बनाएगी, अवाम हुकूमत करेगी, अवाम जिसको चाहे मुंतखब करे वही पार्लियामान होगा। हुकूमत और पार्लियामान हमारे किसी के इशारे से नहीं जाएगी और किसी इदारे की मुदाखलत से इंशाअल्लाह ताला नहीं बनेगी। मेरी आप सबसे दरखास्त है कि 8 तारीख को मुतहद रहो, अपने निशानात पहचानो और अपने कैंडिडेट को कामयाब करो। ये खान साहब का विजन है, वो जेल में बैठे हैं आप लोगों के लिए। इंशाअल्लाह ताला आपने उनके अफसोस में हर एक ने इमरान खान साहब बन करके उसके मैसेज को हर घर में पहुंचाना है। और याद रखो, जो लोग ये समझते हैं कि निशानात में कोई कंफ्यूज हो जाएगा, किसी निशान की जरूरत नहीं है। वोट अगर पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई देता है तो वो तस्बीह वाले के कहने से देता है, ये तस्बीह वाले का वोट है और वो खान साहब है। आप सब लोगों का ढेर ज्यादा शुक्रिया, मेहरबानी, खुशहाल हो।